کم خلک چې پردو ښځو پسې ګرځي هغې سره زنا وکړي خپل شهوت د هغې نه پوره کړي دغه شان د خلکو ته الله رب العالمین په دنیا کې یو څو قسمه بیمارۍ نه لګوي یو څو قسمه نقصانات دي چې الله یې په هغې کې اخته کوي. اول نمبر هغه دا دی چې د انسان جسم نه یو بد بوی ځي یو مردار شان دی بوی ځي. تاسو وګورئ چې کوم خلک په زنا باندې فحاشۍ باندې مشهور دي د هغوی د خولې نه د هغوی د جسم نه به یو ګنده شان دی بوی ځي یو وږمه غوندې به تځي. دویم نمبر بیماری الله رب العالمین ورته دا لګوي چې ډپریشن بیمار شي دا زړه یې خفه وي د مرګ سوچونه ورته ډېر راځي چې هېڅ ته ځان مړ کړه. لکه تاسو په یورپ ملکونو کې وګورئ دا سوچونه ډېر ورځي خلکو ته هغه ځای کې ولې زنا ډېره عامه ده کاروبار خوند نه ورکوي. دریم نمبر نقصان هغه دا دی چې د انسان ته د ایډز بیماري هغه لګېږي ولې یو ښځه هغې سره یو سړی راځي زنا ورسره کوي بل هم ورسره راځي کوي بل هم کوي بل هم کوي په زنا باندې مشهوره یا ښځه نو دې د وجې نه بلکې ډاکټران وایي هغوی دا یقیني خبره کوي دا ایډز بیماري چې کومه دا د زنا نه د فحاشۍ نه د دې د وجې نه لګېږي نو دغه بیماري الله ورته ولګوي. څلورم نمبر بیماري هغه دا ده چې د انسان عورت باندې شرمګاه باندې چې کوم دی خارق ولګي او دا خارق چې کوم دی بیا په ټول جسم باندې لګي دغه بیماري او دا نقصان الله رب العالمین ورته ورکوي. څلورمه بیماري هغه دا چې د دې انسان چې کوم بچي پیدا کېږي هغه به معذور وي یا به چې کوم د دماغو بیماران به یا به صحت کمزوري د وینې کمی به یو نقصان چې کوم دی خامخا د دې په بچو کې به دا کېږي. دارنګې بل نقصان هغه دا دی چې انسان مخ چې کوم دی د هغې ښایست ختموي دا مخ یو بدرنګه ښکاره کېږي یو زناکار غوندې یو فاحش دا مخ کې چې کوم دی خلکو ته ښکاره پته لګېږي د مخ کې نور نه وي هغه شان د رڼا نه وي هغه نمک پکې نه وي د دې زنا د وجې نه الله رب العالمین دا ورکوي. بل دا دی چې دا انسان زناکار ګرځي دې پسې چې ما ته سکون میلاو شي په دې زنا باندې زما زړه خوشحاله شي نو هغه چې کوم دی د خپلې ښځې سره چې میلاویږي کوروالی کوي په هغې کې ورته سکون نه وي هغه ګرځي بارانو ښځو پسې یو ښځې سره چې میلاو شي نو دوباره یې بې زړه نه کېږي هغه ښځې ته هغه وایي چې بلې سره بیا میلاو شم بیا د بلې کوشش کوي د بلې کوشش کوي ټوله زندګي په دې کې تېره کړي او یو نحوسه یو تنګه زندگی هغه خوند او مزه د انسان ته نه ملاویږي. دارنګې بل نقصان هغه دا دی چې د دې زناکار چې کوم دی دغه زنا هغه خامخا د خلکو ته الله رب العالمین نه ښکاره کوي یو ورځ به راښکاره کېږي دې ته انسان زنا کوي هېڅ ته دا راښکاره شي او کله داسې هم پکې ډېر خبرې داسې شوي تاسو ته پته ده چې انسان زنا کوي نو پلار یا رور یا څوک یې ګیر کړي ښځه هم هېڅ ووژني او دا سړی هم ووژني په یو بد مرګ باندې لاړ شي خلک په لعنت وایي په دغه انسان باندې دا ولې د دې زنا د وجې نه الله رب العالمین دغه نقصانات ورکوي. دارنګې بل نقصان یې هغه دا دی چې انسان الله رب العالمین د رزق نه محروموي رزق چې کوم دی هغه یې کمیږي غربت فقر کاروبار یې خرابېږي د دې ګناه د وجې نه زنا د وجې نه د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ګناه چې کومه ده زنا فحاشي دې د وجې نه الله رب العالمین څه کوي بنده د رزق نه محروموي رزق کې چې کوم دی کموالی راځي دې د وجې نه زنا یو بد عمل دی انسان د بل چا خور لور سره چې کوم دی زنا کوي فحاشي نو دا یو قرض دی سبا چې کوم دی ستا خور یا لور چې کومه د هغې سره هم دغه شان دی بد عمل چې کوم دی هغه کېږي او دا یو داسې ګنده بیماري ده چې انسان په دې بیمارۍ کې اخته شي که واده کړي دي او که ناواده کړي دي هغې ته بیا سکون نه میلاوي هغه بیا کوشش کوي دا عادت شي بیا دې بیمارۍ د وجې نه ګرځي د زناګانو پسې ګرځي چې یاره دې ښځې سره به زنا وکړم دې سره به وکړم هر ځای کې دا سوچي هر ځای کې خلکو اعتماد هم په دغه انسان باندې ختم شي. اوس چې یو انسان په دې بیمارۍ کې اخته شوی دی د زنا په بیمارۍ کې هغه کوشش کوي طلب کوي چې پردو ښځو سره زنا وکړي دې نه څنګه منع شي واده هم کړی دی بیا هم د زنا پسې ګرځي یا ناواده کړي دي خو دې زناګانو پسې ګرځي انسان څنګه الله بچ کړي کوم یو عمل دی کوم یو دعا شته دی څه علاج شته دی او شته دی اسلام کې زه تاسو ته یو بهترینه دعا یو وظیفه ښیم چې ان شاء الله رب العالمین به د دې دعا د وجې نه الله ضرور ستاسو د دې ګناه نه چې کوم دی منع کوي د دې هغه دعا ده لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دغه یو دعا چې د دې مقصد او معنا مطلب دا دی چې یا الله د ګناه نه منع کېدل زه نشم کولی د ګناه نه منع کېدل او نیکۍ ته راتلل یا الله دا ستا په توفیق باندې یا الله د دې زنا نه د دې ګناه نه یا الله ته مې بچ کې او د نیکۍ ته او سمې لارې ته یا الله ته به مې راولې صرف یا الله تا ته زه محتاج یم نو دغه دعا چې کومه ده ورځ کې تاسو یو 500 قرتې وایي خامخا لازمي یو قیمتي دعا ده ان شاء الله رب العالمین ضرور د دې دعا د وجې نه الله رب العالمین تاسو منع کوي.